سبحانه پاکی در رب لره هر عیب نقص نه. حال کونی، حال من صفت سره د دې صفت نه ما اعظم شانو چمره عجیب لوی ده شانو صفات ثبوتی دی واجب تعالی. دا ترجمه ده مختصره. سبحانه پاکی در رب لره هر عیب نه سره د دې صفت نه. حال کونی من سره د دې صفت نه ما اعظم شانو چې چمره عجیب لوی ده شانو صفات وجودی دی رب تمره عجیب لوی دي چې ما عقل احاطه کې نه راځي ولی غیر متناهی. نو دا د رب حمد ده ځکه حمد اظهار د صفاتو ته وایي چې رب پر ته صفات بیان کی. نو سبحانه کی اشاره د صفات سلبیه ہوتا چې صفات سلبی غیر متناهی دي. اما اعظم شانو کی اشاره د صفات وجودیه ہوتا دا غیر متناهی دي. صفات سلبی غیر متناهی دي ځکه عیبونه غیر متناهی دي کنه. ولی مخلوقیت غیر متناهی ده. دا مونږ تاسو کائنات چې مخلوقات دا غیر متناهی دي ځکه دا دنیا ده به دې دنیا نه بعد قبر زندگی ده به آخرت زندگی ده الا ما لا یتناهی. نو چې مخلوقات غیر متناهی دي او عیبونه غیر متناهی دي ځکه دا مخلوقیت خو عیب ده کنه. خدای پاک ټول عیبونو نه پاک ده. مخلوقیت په خپل عیب ده. مخلوقیت کې چې کم صفات ته مخلوقیت دي دا ټول عیبونه دي د ټولو نه رب پاک ده. صفات سلبی غیر متناهی. صفات وجودی دا غیر متناهی. لکه یو صفت احیا چې دا بل ته حیات ورکول دا غیر متناهی ده. لکه دا ټول جهان ته رب حیات ورله الى غیر نهایه. قبر زندگی ده هغې نه بعد زندگی ده د ټولو طرف حیات ورده. نو خالی احیا څه ده بل ته حیات ورکول دا غیر متناهی ده. دا صفت وجودی ده. باقی لا نور صفات وجودی. نو سبحانه معنا مدا سے وکړه سبحانه پاکی در رب لره هر عیب نه ما اعظم شانو. په دې حال کې حال منا صفت سره د دې صفت نه چې ما اعظم شانو چمره عجیب لوی ده شانه صفات وجودی د رب دومره عجیب لوی ده چې غیر متناهی دي. اما عقل احاطه کې نه راځي. سبحانه صفات سلبی دي اما اعظم شانو صفات وجودی دي. دا د رب حمد ده ځکه حمد اظهار د صفاتو ته وایي کنه. نو دا صفات بیان د رب حمد بیان. خو صفات سلبی غیر متناهی. سلب معنی سلب العیوب. صفات سلبی غیر متناهی ځکه عیبونه غیر متناهی ځکه مخلوقیت غیر متناهی. مخلوقیت خو متناهی نه ده کنه.
دا دنیا تسلسل ده، بیا قبر ده، بیا غینه بعد آخرت ته، دا ټول مخلوقیت ده. نو مخلوقیت غیر متناهی، خدای پاک هر مخلوقیت نه پاک ده. نو صفات سلبی غیر متناهی. اما اعظم شانو صفات وجودی دي، دا غیر متناهی. لکه یو احیا بل ته حیات ورکول، دا غیر متناهی ده. خالی احیا غیر متناهی ده، ځکه رب ټول جهان ته حیات ورکنه، هر چا خپل حیاتی. اسمانونو کې حیات تا، ځمکې کې حیات تا، شګو کې حیات تا. دا الی غیر نهایه. رب دې ټول مخلوقاتو ته حیات ورده. یو احیا چې دا صفت وجودی ده، دا غیر متناهی. زیاتی لا نور چکه چې ارزاق تا، اماتت تا، الاخری. نو صفات سلبی دا مقدم ته په صفات وجودیو، حالانکه پکار دا چې صفات وجودی مقدم یا په صفات سلبیو. ځکه صفات وجودیو کې خو شرافت تا کنه، صفات ثبوتی دي، وجودی دي، او وجود اشرفی په نیبه سره سلب ده. نو صفات وجودیه او تقدیم پکارو، خو ماتین صفات سلبی مخکې کړل په صفات وجودیه، ځکه صفات سلبیه پر تقدیم طبیعی ده په صفات ثبوتیه. تقدیم طبیعی معنا تقدیم د علت په معلول. صفات سلبیو تقدیم طبیعی ده په صفات وجودیه، ځکه چې سلب نه راغلی عیبونو نه، نو ترا خو حسن نه راځي. د ما اعظم شانو چې صفات وجودی دي. صفات وجودی دا خو صفات د حسن دي. نو صفات وجودی پس راځي چې اول خو سلب راشي کنه عیبونو نه، پس بیا صفات وجودی راځي. چو صفات سلبی طبعا مقدمو، طبع معنی علت، علت تام نه خو علت ناقص. دا څنګه چې صفات سلبی عین صفات ثبوتی دي، علت تام نه ده. خدا دا چې سلب مقدم ده په ثبوت، اول به سلبی عیبونو نه، پس به ثبوت راځي. نو چونکه سبحانه صفات سلبیه پر تقدیم طبیعی په صفات ثبوتیه، ځکه سبحانه په معظم شانو مخ کې کړ. اوس بل ورځ مو ویلو چې دا سبحانه مختصر عبارت ده، متول نه، دا اختصار ده. او اصل متول عبارت داسې ده، سبحت الله تسبیحا و سبحانا. سبحت تفیل ده، تفیل لپاره د نسبت ده. سبحت الله زه نسبت ته پاکی کوم رب ته، تسبیحا په نسبت ته پاکی سره، و سبحانا چې نام سبحان ده. دا سبحان چې ده دا نام ده د تسبیح. نو سبحت الله زه نسبت ته پاکی کوم رب ته سبحانه، تسبیحا په نسبت ته پاکی سره، و سبحانا چې نام سبحان ده. دا متول عبارت. دې متول نه مختصر جوړ شه سبحانه، بنا په یو قانون. قانون دا ده چې مفعول مطلق
تاکید دی فعلی نوې عادت پر نه چې تاکید دی فعلی خو نه فعل ده کله مفعول مطلق نوې پر راځي ان یو څو نوې بیانې کله تا عادت پر راځي پشمیر باندې څه سيزونه بیانې کله تاکید دی فعلی ایوا قاعده دا ده چې تاکید عین موکدي نو دلته دا سبحان چې مفعول مطلق واقع ده دا تاکید دی فعل ده دا معنا ده چې زه نسبت پاکي کوم مطلقاً په پاکي سره دا څنګه چې یو څو نوې پاکي بیانو دا څنګه چې یو څو عدد پاکي بیانو نه سبحت الله سبحانا تسبیحا و سبحانا زه نسبت پاکي کوم رب ته په پاکي سره مطلقاً نو دا سبحان تاکید دی فعل ده نوې عادت پاره نه ده دا خو نقصان ده چې ته یو څو نوې تسبیح بیانې یا یو څو عدد تسبیح بیانې دا خو نقص ده نه مطلق تسبیح بیانم مطلقاً رب پاک تا نو مفعول مطلق تاکید دی فعل تاکید یعنی مؤکد بل دا چې مفعول مطلق کله مضافي فاعل یا مفعول به تا یا ضمیر دی فاعل یا ضمیر دی مفعول به لکه دلته سبحان مفعول مطلق تا مضاف ته ضمیر دی مفعول به ته دا سبحانه هو ضمیر رب ته راځي دا چې په ترکیب کې مفعول به واقع ده دا دوه قاعده شوي یو قاعده دا چې مفعول مطلق تاکید دی فعلی بل دا چې مفعول مطلق مضافي فاعل یا مفعول به ته یا ضمیر دی فاعل یا ضمیر دی مفعول به ته دلته ضمیر دی مفعول به ته مضاف ته ابا ما عامل حذف قیاسن ای علتن علت لوجه بدای حذف علت دا دوه شیان دي دا علت تام ده یو دا چې مفعول مطلق تاکید دی فعل ده نو خو تاکید خو نه موقت دي نو مفعول مطلق نه فعل ده بیا فعل ذکر کول لغو دي بل دا چې مفعول مطلق مضاف ته ضمیر دی مفعول به ته سبحانه نو چې ضمیر دی مفعول به ته مفعول مطلق مضافي خدا دلیل له فعل ده کنه چې مفعول به وی فعل خو مخامخای نو دا دوا علت تام دی حذف الفعل دی چې مفعول مطلق مضافي ضمیر دی فاعل یا ضمیر دی مفعول به ته التاکید دی فعلی په عامل حذف وجوبا قیاسا ای علت لوجه دا دوه خبره علت تام دی حذف الفعل دی یو دا چې تاکید دی فعل تاکید نه موقت دی بل دا مفعول مطلق مضاف ته فاعل یا مفعول به یا ضمیر ته چې مفعول به ته مضافي خدا دلیل دی فعل ده کنه چې فعل ستاده نو دا دوه علت تام دی حذف الفعل دی دله وجه عامل حذف تا قیاسا علت لوجنا حاضر مبارک شهید خیر شروع کی خوشحال خیر صحت خیر بیٹھے استادان خپل جواب هر کله چې مصنف بیان دي صفات سلبیه وکړه صفات ثبوتی بیان کړ نو دا د الله ثنا حمد ده نو مصنف باندې اعتراض وا کټ متریز دا اعتراض کاوه لکه مصنف ته په کار ده چې د ابتدا حمد نه کړي وي چې قران نه مخالفت را نشي دارنګه حدیث مبارکونه مخالفت را نشي کتب د سلفونو مخالفت را نشي تاسو ته دا معلوم دي نو متن خو مخالفت وکړه ولې سبحانه معظم شانه وای حمد نه وای
او تسمیه خو مونږه ظن المؤمنین خیره تسمیه خو به ویلي دغه ځوان له وجې خو حمد یې نه ویلی نو قرآن عظیم الشان احادیث مبارکو کتب د سلفو نه مخالفت رالی جواب دا چې مخالفت نشته ځکه چې مقصود حمد اظهار د صفاتو دا څنګه چې تصریح بلفظ الحمد حمد دا معنی نه چې خامخا به تصریح کوي په الفاظو د حمد باندې بلکې مقصود د حمد اظهار د صفاتو ده او اظهار د صفات خو یو سبحانه کې صفات سلبی بیان کړو چې د پاک طاهر عیب نه ما اعظم شانو کې صفات وجودی بیان کړو چې څومره عجیب لوی ده شانو صفات وجودی دی رب نو صفات سلبی هم بیان کړو صفات وجودی بیان کړو نو حمد څه کنه نو مخالفت قرآن نه حدیثو نه سلف کتابونو نه درغله یو سوال دا هغه دا چې مخالفت خو په عنوان کې رااله تعبیر کې ځکه قرآن پاک کې خو لفظ الحمد ده تعبیر احادیثو کې تصریح راغلی ده په لفظ الحمد چې تاسو حمد وایو ابتدا نه مخکې سلف کتابونه حمد وایي نو تعبیر کې مخالفت راغلی دا خو مخالفت ته قرآن نه حدیثو نه سلف کتابونو نه جواب دا چې نه مصنف دا تعبیر وکړ اخبار ورکړي مخاطب ته مخاطب په دې پوي کوي چې قرآن پاک کې چې حمد ذکر ده حدیثو کې چې حمد راغلی ده چې تاسو وایو سلف کتابونه چې حمد وایي هغې نه مقصود اظهار د صفاتو ده تعبیر نه ده ضروري تعبیر ته ضرورت نشته بلکې مقصود پکار ده مقصود د حمد اظهار د صفاتو ده پس ماتین اظهار د صفاتو وکړه چې اظهار د صفاتو وکړه نو حمد ادا کړ مخاطب ته تنبیه ورکړه چې قرآن کې حمد ذکر ده حدیثو کې ذکر ده سلف کتابونو ویلی ده هغې نه مراد اظهار د صفاتو ده ما اظهار د صفاتو وکړه بل دا ده چې ما عنوان کې مخالفت وکړ عنوانی مخالفت میں وکړ مقصد کې خو مې مخالفت نه کړای خو عنوان تعبیر میں بدل کړ نو دې کې یو قانون ته اشاره ده قانون دا ده چې ګوره زه په حقیقت الحمد پوه یم دا څه نه چې زه حمد تقلیدن وایم خلک یو کار کوي نو مونږ یې کوو نور مقصد باندې نه یو پوه نو دا عنواني مخالفت دې پاره وکړه چې زه مقلد نه یم په حمد کې بې د پوه نه چې کنه پوه نه یا حمد وایم بلکې زه په حمد پوه یم هغه دا ده چې حمد نه مراد اظهار الصفات ته او ما اظهار د صفاتو وکړ نو زه حمد نه وایم تقلیدن چې خالی مقلد درجه کې وایم بلکې دا زه وایم سره د پوه نه په حقیقت الحمد چې زه په حمد پوه یم چې حمد نه مراد اظهار د صفاتو ده بل دا ده کنه چې د خدای ثنا وایي په یو بل طرز سره چې عام طرز د قدیمو خلکو نه دا یو جدید کار ده وکل جدید لذیذ هر جدید جدت د رب صفاتو کې خواږه تعبیرات کول
داسې جدت نوایواله چې د رب صفاتو کې خواږه خواږه تعبیرات کوي دا خو ذریعہ ده د علو ایمان لذیذون دې کې لذت ته یعنی دې کې د ایمان ترقی ده جدت او نوایواله د خدای په صفاتو کې لذیذ ده یعنی ذریعہ د کمال ایمان ده دیو جن ما دا تعبیرات بدل کړ اوس تا سبحان صيغه څه ده دې صيغه کې درې احتمالات دي او درې استعمالات دي احتمال صيغه ته راځي ده استعمال اعراب ته راځي ده استعمال خو اعرابي کنه احتمال صيغه ته راځي ده یعنی سبحان کې درې احتمال دي په صيغه کې په استعمال کې درې استعمال دي درې احتمال دي یو دا چې دا مصدري احتمال لري بل چې دا علم مصدري بل دا چې دا اسم مصدري دا درې احتمال دي په صيغه کې مصدر خو تاسو پیژنو چې مصدر چاته وایي چې په یو نوې معنی دلالت کوي او دنه اشتقاقات کېږي د فعل فاعل وغیرہ ماضی مضارع لکه ضرب مصدر ده په یو نوې معنی دلالت کوي ا دې اشتقاق صحیح ده د افعالو ضرب یضرب الى اخره ایو علم مصدر ده علم مصدر دا معنا چې د خپل مصدر نه بلکې د علمي نامي دلالت کوي په مصدر باندې هغه مصدر چې په دا کې تشخصي لکه اعلام نامونه چې په کوم شي دلالت کوي عام متشخصي لکه زید علم ده دا په یو شخص دلالت کوي امر علم ده دا په یو خاص متشخص سړي دلالت کوي نو بل احتمال دا ده چې دا علم مصدري یعنی دا نه د خپل مصدر ده سبحان خدا نام دې مصدر ده خو مصدر متشخص ده دا علم شخصي چې دلالت کوي په یو شخص معین ایو علم جنسي چې دلالت کوي په جنس متعین علم شخص لکه زید دا دلالت کوي په شخص معین یو شخصي هغه کې تشخصي لکه زید تا پر نام د نتر شخص یو خاص تشخص لري دا علم شخص علم جنس دا چې دلالت کوي په یو نفس ماهیت خو چې متعیني تعیني پکې کم تعینی پکې تعینی نوعی لکه اسامه دا علم د لپاره د ماهیت چې حیوان مفترس ده خو سره د تعینی نوعی نه تعینی نوعی دا د پکې چې د زمرا چې کم ده منظری چې کم نوع ده هغه تعینی پکې به دې ته وایي علم جنس نو یو علم شخص تا علم شخص دا چې د دلالت نامي لپاره د شخص معین ا مدلول متشخصي تشخصي پکې لکه زید تا پر نام ده نو ته یو شخص معین یو علم جنس تا علم جنس هغه دا چې دلالت کوي په ماهیت متعین یو جنس متعین چې متعین په تعین نوعی سره لکه اسامه دلالت کوي په حیوان مفترس خو سره د تعین نوعینا چې د منظری کم نوعیت ته هغه تعین به پکې بیا دې ته وایي عالم جنس نه سبحان کې دوم احتمال دا چې دا عالمي چا پر عالمي تسبیح پر
شخص التسبیح پر چې نامي پیدا عالم شخص چې نوع التسبیح پر نامي جنس تسبیح پر نامي پیدا عالم جنس خو عالم جنس کې تعین نوعی وي نوعیت متعین پکې دا په عالم کې تسبیح پاره نو کلمه شخص کې بیا خو شخص التسبیح ده شخص التسبیح ده چې ته په خلی وای سبحان الله دا یو شخص ده ایو دا چې د عالمي لپاره د جنس تسبیح خو جنس کې تعین نوعی وي جنس تسبیح پاره نامي خو جنس کې تعین نوعی وي نوعی څه معنا لکه خدای پاک ته مخلوقیت نه دا اوس نوعیت خدای پاک ته انسانیت نه دا نه دا نوعیت پکې متعین ایو اسم مصدر ده اسم مصدر دې ته وایي یو مصدر یو علم مصدر دو مو ویل مصدر دې ته وایي چې دلالت کوي په یو نوې معنی دینه اشتقاقات صحیح وي بل علم مصدر علم مصدر هغه ده چې دلالت کوي په مصدر متعین خدا علم دو قسمه ده یو علم شخص چې په شخص معین دلالت کوي چې دا سبحان یو شخص التسبیح پر نامي شخص التسبیح چې ته مثلا سبحان الله وایي دا علم شخص بل علم جنس علم جنس دا چې جنس پر وځي خو جنس کې تعین نوعی وي لکه دا سبحان عالمی تسبیح جنس تسبیح پر په دې تسبیح کې نوعیت متعین چې پاکی د مخلوقیت نه پاکی د انسانیت نه ان دا یو نوع پکې متعین دی پیدا علم مصدر ایو اسم مصدر ده اسم مصدر دې ته وایي چې دلالت کوي په مصدر تعین نه پکې تعین نوعی پکې نه ان تعین شخصي هغه دا چې دا سبحان نام کې تسبیح پاره ا تسبیح کې تعین نه واخلې نه تعین نوعی واخلې نه تعین شخصي واخلې مطلق تسبیح سبحان نام د لپاره دی تسبیح مطلق نو دا درې احتمال دي په سبحان کې مصدر علم مصدر اسم مصدر مصدر چې ونوي معنی باندې دلالت کوي اشتقاق ته نه صحیح لکه ضرب دا مصدر ده یو علم مصدر چې نام مصدر پر په خپل مصدر نه نام د مصدری نو دا سبحان نام د مصدر واخلې مصدر پر نامي مصدر چوک ته تسبیح هغه پر دا سبحان نامي دا علم مصدر خو علم مصدر کې دا شرط چې دا معنا کې بتایني خو تعین کله تعین شخصي وي کله تعین نوعی وي تعین شخصي خدا چې شخص التسبیح یو شخص التسبیح پر نامي چې ته سبحان الله وای دا شخص ده یو نوع التسبیح لکه خدای پاک د مخلوقیت نه دا یو نوع ده خدای پاک ته انسانیت نه دا یو نوع ده خدای پاک ته جنیت نه دا یو نوع ده خدای پاک ته دینه پاک ته هر صفت مخلوقیت نه نو دا علم مصدر اذا سبحان نام کې تسبیح پره خو تسبیح کې تعین واخلې خو تعین کله شخصي وي خاص تسبیح لکه ته سبحان الله وای کله تعین نوعی وي پکې یو خاص نوع واخلې دا علم مصدر بل اسم مصدر هم دغه چې دلالت کوي په مصدر نام د مصدری نو دا سبحان نام د مصدر د چې تسبیح ده خو تعین پکې نه تسبیح کې نه تعین شخصي نه تعین نوعی نام کې مطلق تسبیح پاره مطلق پاکوالی پاره چې الله سبحان دا نام د تسبیح ده ان الله ته نسبت مطلق پاکوالی ده دا علم اسم مصدر دا درې احتمال دي پکې بس دي Why?